اوس په دې کې یو شهید شوی دی زید ابن حارثه. زید ابن حارثه چې و دا خدیجه الکبرا نبی علیہ السلام کور والا ده، دا د هغې غلام او بیا یې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک لورک چې څنګه حضور مبارک لورک حضور علیہ السلام آزاد ک او چې آزاد یې که څه ورته ووي ته به ما نه ځې نه، ته زما زوی نبی علیہ السلام ورته. دا د حضور علیہ السلام دې ته ویل کېږي متبنا، چې زوی د څوک نه او چا نه زوی دا نن سبا موږ بعضې کس ماشومانو نه زوی جوړ کړو، د هغې تربیت یې وکړو، دې ته په اسلام کې متبنا ویل کېږي. زید ابن حارثه د حضور مبارک متبنا و، هغه مو بولا بیٹا چې څه ته ویل کېږي. او څه به وي خلکو ته دی به چې ګرځېده که نه دومره په حضور مبارک باندې ګرانو چې خلکو ته به وي چې هذا احب الناس الیه، ای خلکو خفه کږئ مخه، خو دغه صحابي ما ته په ټولو صحابو کې ډېر ګران دی. نبی علیہ السلام به دا ما باندې ډېر ګران دی. صحابو به دته څه وي د ده یو لقب محبوب د رسول الله، رسول الله زما او ستا محبوب دی. او د حضور مبارک محبوب څوک زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ، ډېر په ګرانو پیغمبر علیہ السلام باندې په هغه یو موقع باندې ورته یي که نه حضور علیہ السلام مبارک ته فرمایي زه ستا څه یم، او صحابو له به دغو خبرو خوند ورکاوه. حضور علیہ السلام ورته فرمایي انت اخونا و مولانا، ته زما رورې، ته زما مولای مولا. حضور مبارک چاته وایي چې ته زما مولای، ته زما آقای، ته زما سردارې، ته زما مولای، ته زما رورې، ته زما بچای. او زید ابن حارثه زوی اسامه، زید د وجه نه هغه اسامه هم ډېر په نبی علیہ السلام باندې ګرانو. او زید اسامه ته به څه وي ځکه را باندې ګرانې چې پلار د را باندې ګران دی، پلار هغه د وجه نه تم را باندې ګرانې. دغه متبنا بچی د حضور مبارک چرته قربان شو په غزوه موته کې.